بیان بچه کو خدای پاک دې اگرانه نه والله نو الله بیان او بیانو یا خدای پاک نو الله بیانو یا خدای پاک یون دې ګران خدایا. السلام علیکم ملګرو، تر اوسه پورې دا واضح نشوه چې آیا ټیکټ به د ریحان زیب روډ ته میلاویږي که نه یا به ګلزفر ته میلاویږي. که تاسو وګورئ د دوانو کمې قربانۍ چې دي هغه هم کمې نه دي، یعنی پر ریحان زیب خان باندې سختې مختې او هغه څه چې راغلي وو، خو بلکې د هغې کم مرګ چې وشو نو په هغه نسبت سره به مونږ ووایو چې آیا د پاکستان تحریک انصاف کم سینیر کسان چې دي هغو له پکار دا ده چې کم ټیکټ چې دی هغه د ریحان زیب خان رور مبارک زیب له ورکي، ځکه هغه پکې شهید کړی شوی دی. بل طرف ته زیات تر خلک هغه دا وایي چې آیا ګلزفر هم ډېرې سختې تېرې کړي او ټیکټ دی له پکار دی. خو زه به تاسو ټولو ته ووایم چې آیا کم د باجول اولس چې دی خلک چې دی نو هغه ولاړ دي د ریحان زیب خان رور مبارک زیب سره او پکار ده چې هغې له ټیکټ ورکړی شي. خو بل طرف ته که موږ وګورو کمې پیسې چې نن سبا چلیږي هغه په هر ځای کې چلیږي. اوس به دارونه به دا نه وایي چې آیا په پاکستان تحریک انصاف کې رشوت او دا قیسې نشته. نن سبا چې کمې پالیسیانې او څه شوي دي نو هغه هم پیسې پکې برپور چلیدلې دي. او ریحان زیب خان چې کم دی د هغې رور یو غریب انسان دی نو د هغې دونه وس شته هم نه چې یا پیسې وچلې یا بل څه. د وزیر اعلی سره ملاقات وکړو، وزیر اعلی چې آیا موږ به تاسو له نوکرۍ نه درکو، ستا پلار مور هغه به موږ عمرې یا د حج دپاره بوزو او ته چې کم دی دې نه قلار شه. پرون چې کم دی هغه ورسره بیرسټر ګوهر هم ملاقات کړی دی. هغه وایي چې آیا ستا خبرې به زه د پاکستان تحریک انصاف کم بانی چې دی عمران خان ته وړمه. مختلف قسمه خبرې کیږي خو تر اوسه پورې د هغې کومه پته چې ده نه ده لګولی شوې. خو چېرې ټیکټ ورنکلی شو نو بیا به هم د ریحان زیب خان کم رور چې دی هغه د دې سیټ نه ودرېږي آزاد امیدوار. نو دغه کومه ویډیو چې وه کم معلومات چې راغلي وو تاسو سره شریک له انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.